اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. زما محترم حاضرین او غائبین اوریدن کو الله رب کائنات مسرد ما په کامل ایمان خوشاله کا. ما ستاسو دروان دی د الله جل شانه د آسمانی کتاب د قرآن مجید یو سورت اخلاص تلاوت کو اور سره میں د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دخل مبارک یو حدیث شریف چې حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث هغه می ذکر کو. د ټولو اول الله جل شانه دی په دې باندې د بیان او د وضاحت کولو مال صحیح توفیق را نصیب کی. بعد د هغه نه ما او تاسو څومره حاضرین او غایبین اوریدون کی چې الله رب کائنات په موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی. محترم اصل شیز د انسان د کامیابی او د فلاح او د نجات د پر عمل دی. د الله جل شانه نه هر وخت دا سوال او دعا چې الله جل شانه موږ له خپل معلومات باندې عمل را نصیب کی. محترم پتیر جمعه موږ د رجب فضائلو کې د سورت اخلاص یو واقعا ذکر کړی و چې یوې زنانه به د سورت اخلاص تلاوت کولو نو مانن مناسب وګڼل چې د سورت اخلاص بعض فضائل او فضیلتونه هغه بیان شي. سورت اخلاص د الله جل شانه قرآن مجید د الله تبارک وتعالی په دریو حصو باندې هغه مشتمل دی. امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی چې قرآن مجید کې الله جل شانه د اول نه راواخلنو تر اخره پورې درې قسمه مضامین هغه ذکر کړي دي. په هغې کې لومبنی مضمون د الله جل شانه توحید دی او دویم مضمون هغه رسالت دی او دریم مضمون هغه آخرت دی. نو د الله جل شانه توحید الله تبارک وتعالی په دې سورت اخلاص کې ذکر کړی دی. دیو جن حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا سورت اخلاص ثلث القرآن دی. دا د قرآن مجید درېمه حصه ده. درېمه حصه په دې اعتبار سره چې په دې کې الله جل شانه هغه وحدانیت هغه ذکر شوی دی. د الله جل شانه قرآن مجید د الله تعالی تسبیح بیانوي، دا د الله تعالی پاکی بیانوي. نو سورت اخلاص د الله جل شانه هغه عظیمه تحفه ده چې الله جل شانه په دې کې د خپل هغه براءت او خپل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې کوم اعتراضات او سوالونه شیو د هغې جواب هغه ذکر کړی دی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلې وویل چې تاسو هر یو کس دا خوښوئ چې د شپې ثلث د قرآن هغه تلاوت وکړي. صحابه کرامو ته وویل چې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا به څوک وکړی شي د قرآن مجید ثلث هغه خو لس سپارې دي، لس سپارې هره شپه څوک تلاوت کولی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل چې سورت اخلاص یو ځل الله جل شانه د دې ثواب او اجر د لسو سپارو امن ورکوي. بل حدیث شریف کې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوي دی چې په مدینه منوره کې په مسجد قباء کې په قباء کې یو کسو هغه خلکو امامت کولو یو صحابي او د هغه صحابي نوم قتاده او هغه په مانځ کې یو سورت به بل ور سره به سورت اخلاص هم وي. نو مقتدیانو ورته ویلي چې ته داسې کوه چې یا دا یو بل سورت وایه یا دا سورت وایه، ته ولې ضرور د دې سره دویم سورت هغه یو ځای کې او هر رکعت کې دا سورت اخلاص هغه وی. هغه ورته ویلي که په دې طریقه مو خوښه وي منځ به درته کوم، امامت به درته کوم، که نې ځان له خپل غم وکړې زه مو امامت نشم کوم. د خلکو د هغه سره مینه هم ډېره وه. د هغه نه علاوه بل څوک خپل امام او مقتدا هم نه جوړولو، حتی چې خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه امام راوغوښتلو او امام نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس وکړو چې ته دا ولې داسې کې، تا نه چې دا ستا دا ملګري کومه طریقې سره مطالبه کوي د دې په طریقه باندې او د دې په خوښه باندې ولې چې کوم دی یا دا سورت اخلاص و یا بل وایه دا ورسره مه یو ځای کوو. هغه صحابي ورته وفرمایل
چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما د دې صورت سره ډیره مینه ده د الله په ذات مې د قسم وي چې زما د دې صورت سره هغه ډیر محبت ته او ډیره مینه مې ده ور سره په دې وجه باندې چې کوم دې دا صورت هغه نشم پرې خودلې که چرته د دې خلکو خوښه وي خو په ما د امامت کې کني نو زبا په دې طریقې سره هغه امامت کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې د دې صورت اخلاص دا محبت دا بتا جنت ته داخل کی د دې صورت اخلاص دا محبت دا بتا جنت ته داخل کی نو غرض دا چې په صورت اخلاص سره محبت او تعلق دا د جنت ته داخلي دلو ذریعہ او سبب دی او صورت اخلاص کې د الله تعالی وحدانیت ذکر شوی او د الله تعالی د کمال صفات په ذکر شوی دي د الله تعالی د کمال صفات هغه په ذکر دي په صورت اخلاص باندې الله جل شانه بندل دا لس سفارو د تلاوت اجر ورکي اوس موږ تاسو سوچو چې الله جل شانه کنور اچا تم سنور دي قران مجید نور دا سورۃ اخلاص سورۃ فاتحه دا سورۃ هر چاته ور دي نو دا موقع دا وخت الله جل شانه زمونږ د جون ډیر قیمتي وختونه موږ نه داسې بے پرواهۍ کې تیر شو نن هغه عهد وکړو عزم وکړو چې دا د رجب آخري ایام